بسم الله الرحمن الرحیم. وحدان صاحب اولنې ټرن وو، کاش په دغه ټرن کې د خپل عقیده پیش کړی وای څنګه چې په خپل درسونو کتابونو کې وای. ماته جواب دوا اگر راکړل خو یقین وکړه اصل موضوع طرف ته چې کوم حیات النبی دی دغه په خوا باندې امرانه غیر سره مورنه تاسو کړو چې زمون په 15 کې مناظره شو باغی ولې نه ودرېږي نو ته دې عذر ته وګوره دومره چې تاسو 15 مولایانو ماته کال کړو چې مناظره وکړه ونی چې تاسو روزانه ماته 2-3 مولایان د کسب د کنزلو د پاره کې سوق د باس د پاره کې نو د غیر وجنه بز خپل عقیده پرېږدم کته د سلور مولایانو کال کړو چې مناظره وکړه ته ته زما حق عقیده کم چې مجتبی امیر سے ور سره په دسخط کړه چې قائم یعنی د خلکو د چیلنج د وجنه تر 2015 والا عقیده پرې خور دلته ولا عقیده ولي کړه دا مجب خبره ده. دویم نمبر ونی سب ټیم په سره کو په کاردار چې عقیده پلان کې دالي کلی پلان کې دالي یقین وکړه دغه عمر دجل به يهود او نصارانو نه کې سپرج تاسو په کتابونو کې سپرو د یو نه د مرګ معنا راوغه سره بل نه د حیات معنا مثال په تور دا ګوره وي تسکین ونسکیه لیکلي هغه پورا ونویلا تذکر نسکیہ تو گوری منکرین حیات انبیاء علیہ السلام نے موت کا ابھی تک وہی معنی یاد رکھا ہوا ہے جو جاہلیت کے زمانے میں تھا جو کہ موت کا آدھا معنی ہے اگر دا نوی چھ مرگ دا معنی نہ دا غوی دا مرگ نیمہ معنی دا مخی قرآنی ایتنا حدیثی نقل کے دا مرگ سو معنی رجی تفصیل نقل کا جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ موت کسے کہتے تو کہتے بانا تروی دا مخی موئے کہ تبستر گلن شوئے مخی الفاظ نہ درجی دا عمر دجل عبارت پورا ہوا ہے مخی بس ایتنا حدیث دا مرگ بعانی در تبین مرگ کم معنی سر راجی پہ معنی سر نہ دویم د شیخ صاحب درس مسلک المنصور رواغستو رغیب تقابل کی رغیب ذات کی دجل تو ګور ان لله و انا الیه راجعون دا بخپل عوام خپل درسونه کی څومره درو وای التر مرګ معنا راوغست دلته حیات معنا راوغستا د مفتی کې بیت الله سے عبارت نقل کړل بریلیانو هغه اعتراض چې رسول الله صلی روح مبارک میلادن مجالس ترازی نو مفتی کې بیت الله سے لیکلی دي چې رسول الله صلی خپل قبر کې حیات ته روح به جسد پرې ګرځي هغه مر دلته در نقل کړي کوم چې د دجل کو پرې خو چې هغه به جسد پرې ګرځي با نو کہ بدی صورت کی خدا توہین دے تو یہ صورت علاوہ اس کی کہ بے ثبوت ہے باعث توہین ہے اگر مرگ مانا نہ بیان ہے اللہ تعالیٰ ادھر تا عقل در کی واللہ تعالیٰ ادھر تا فهم در کی دوار ایسا ہوئی دام نہ مرگ اللہ بند دروغ ولی وے اگر خود حیات روز تر مرگ دروغ دے جسد سر تعلق دے راقی دا مرگ دا تاریخ سر تعلق شو. درہم نمبر اگر اس جسد اثر سے روح مبارک کی مفارقت اور جدائی مانے جائے تو آپ کا قبر میں زندہ ہونا باطل ہو جائے یہ خدا مفتی کی بیت اللہ سے عبارت نقل کر خپل نہ دے. درہم نمبر اگر حیات پو وقت یعنی یو مرگ دے دنیا کے راہ ہے روح دے جسم نہ ہر صورت کا راشر کیفیت اختلاف اگر خپل جواب ہے مرگ پہ دنیا کے راہ ہے اگر قطیر شیخ ہم باب لگے والے ټول باب نہ لگے والی یقین ہو کہ بدی مناظرہ کے صرف دجلون وضاحت کو کتابوں درو ہوئی ټول مناظرہ ختم شي قسم مناظرہ بسر تورس کی دلیل بپات شي کو یو کتاب پلان کی دال کل او کشمیری حوالہ خوشبو والا صرف خپل ٹائم پر خپل عقیدے پیش کول و انشاءاللہ قیامت کی صبح تک توفیق نہ ملے گی پنجبیرانو کار اندر قسم نے کہ پنجبیرانو پر کم اور خپل عقیدے پیش لا اور زدیو مذهبي مرګ دی خو زه د لکه راکوب نه ان شاء الله بیا وای برابر دي کې لیکل چې دنیوي حیات نو دنیوي حیات موږ ته بار بار وضاحتونه کړی بیا هم درته مجتبی امیر صاحب تم کړیو چې دنیوي کوم جسم مبارک دی په دغه جسد سره حیات ته حواله بدرته پرسته پیش کوم دنیوي ژوند ختم شوه دی دویم ژوند چې په مرګ سره پیش کیږي دویم مرګ سره مرګ نه وروسته شروع کی برزخی حیات هغه شروع دی پاګه سره د روح او جسم دی ول سره تعلق دی دا ستایو مولا په دې وخت دی ډېر لوی دجل نه کار اغستره یاره موږ خو نه یو منکر دی خپل صفایان کړی خپل سبایان جهاد دنیوي په دې معنی سره ټیک نه کم چي دی وای الته زمون مولایانو د خپل تسبیح کوي شیخ طیب صاحب دسخط دی الته دا درو وای زمون مخ کچرا شي به الټه خبره شروع کی ظالمانو صحایش ته ډېر بګی کنيشته. دریم نمبر دغه مخ کې چې دی وای خالد محمود صاحب رحم الله لیکل چې روح لټای جاتی ہے دې ماته ته په یاد روح کې مزاد کړو چې روح د واپسې څه مطلب دی ګور هغه مناظره یو ځل زمو ته 4 غنټې شوې دي بیا مراوړه التم بار بار د ویلي د کتابونو پیش کړي چې روح واپس شوې ده د او اعاده شوې ده یعنی تعلق قائم شوې ده جمهور زمو مسلک دغه بار بار هم درته ویلي هغه خبره تزيري بس مراوله بیا د دین مخ کې دی وای تسکین کې لیکل چې قبرونو کې روح پرد دی ارواح سره دي خو مونږ ته بیا د روح کې وضاحتونه کړي ته به سره زموږ ته حیات النبی مناظره ده پرد دی روح په مرګ روح په دې ضرور نه دي تا خپل شرایطونه غتر تخت اختیار لاله خپل شرایط مخ کې ویل په مرګ کې اختلاف نشته لري تا باندې دومره غورز باندې سترګې پټې وځي ته مو شرایط درولې کړو ته په پټو سترګو دسخط وکړو الته به دی ویل چې به دې مې دسخط یقین وکنن ته په اولنې ټرن کې خپل شکست تسلیم کو مونږ سره ویلو چې شرایطونه اگر وتل خروج چې شرایط اتفاقی دي د دین وتل د خروج نن په اولنی ټرن کې تر شرایط نو تخیری. دویم نمبر دوی خزر حیات ګوره ما دا ورکړه ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیوي مرګ نه رستا په جسد انصاری سره په خپل قبر مبارک کې حیات ته
د څه ویله د پړپړې ته وګوره یقین ہو کہ خپل اور بنا کوئی نہیں منگنٹے کوئی لکھ لینا شو مشورے وہی ہمارا جواب دا ہے کہ کوئی میت اپنی زمین الگ کوئی میت کی زمان استاد واسطے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تو ولی تقدیر موضوع راش ظالم بچے موضوع باندې زما سره وګیږي بیا وی عادتن زندہ نہیں ہوتے کس کے روز سے عنصری کے اندر لوٹائی پتہ لگی دا عادت خر کے عادت دا دام پتہ نہیں سجدہ دنیا کی کہ وہ برزخ کی دلما او تصرف نہ کہ تصرفات برزخی من منو تصرفات دنیوی نہ منو تب تصرفات برزخی و دنیا کی فرق کولے سے کرنے سے کول دریم نمبر دے ما تو ات مرگ منکری دا اول استابی دلی کی رسالت اور نبوت در اصل روح کی صفت ہے نہ جسد عنصری مار روح کی رسالت اور نبوت صرف در روح صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم جسد ادھار پر مدینی منور کی دپند دا نبی نہ دے پس بیران پولیس دار دیو دا عقیدی مسلم کی پدیو دا شرمی کی راخ لیے ہم سوکرا دی خضر ہے دوز دور بچے دے روالہ دی نیلوی روالہ دی قاضی شمس الدین پر کتابوں چ درو ہوئے او دا بمخ کی سوئی دای د نیلوی سے رسائل دی وی صفحہ نمبر 99 باندې ردی جلد نمبر 1 دے دیوی نبوت در دیوی معلوم ہوا کہ در حقیقت نبوت روح کی صفت ہے روح مال جسدی کی نہیں دا نبی چیزے دا روح دے جسد نہ رے دیوی نبوت در اصل روح کی صفت ہے روح مال جسدی کی نہیں دا جسد دے سر شریک نہ دے او بیا سوئی نیلوی سے پخپل ہوئی پر روح باندې سر مرگ نہ راضی نبی چیزے دے دیو پنس باندې اگر روح دے انسان اگر روح دے جسد نہ رے او باقی باندې سر مرگ نہ راضی نیلوی سے پخپل کتاب کے لکھی دا مرگ منکر زے مکتے خپل مسلک در تنے معلوم دل ترا غلے بہرحال ما د مولوی صاحب نو وضاحت کړو مولوی صاحب دا دینه جواب دا ورکړل نه د خپل عقیده په تستاج کوم جسد مثالی سره ده د دیو عقیده دا رسته ته پیش کو روح د جسد عنصری نه قوتو جسد مثالی ورته بل الله بل ور کو جسد مثالی د کافور او د مشکو د جنتیو برزخی خټه نه جوړ شوی ده التباغی سره ژوند ده جسد عنصری مړ ده دا او دومره پوری گستاخی کینی ده حق کی وای صفحہ نمبر 313 جلد 1 اس جسد عنصری کی عوض میں برزخ میں ان سے بہتر اجساد ان روح کو عطا ہوتی ہے جن میں قیامت بپا ہونے تک انا للہ و انا الیہ راجعون دا سنت اجماعی عقیدہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسد تر سره چې مخاور مزه شوی د عرش او کرسی نه ورده دی وی د رسول الله د جسد نه غي بل ور جسد ورکول پنځپیرانو توبه واسي په دې ځواب دا په کوم عقیده باندې روا دي بهرحال د دین زمخ کیزم ما ور نه غوښتي و مولوی صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیوي وفات نه رستا په عالم برزخ کې په خپل قبر مبارک کې په جسد عنصری سره حیات ته تو وای په خپل قبر کې منډه کیسه قسم حیات نه حاصل جسم ملائکه او سره حیات حاصل کم چې ما کړی نه په جواب دا و باندې را ظالم جواب دا خو داوی جواب تا ته مفتی توصیف سے مخ کی پیغور در کړو تا دې عبرت نه حاصل کړل چې جواب دا و عقیده نه پیژني دا و نه پیژني ما دا ور کړو زما دا ور او جواب دا ورکا جواب دا در داوی جواب کوم چې ما دا ور کړی دا جواب دا ورکا خو دې په مزه ما در ته کوم او ټک پټک نه درته و ویل او کاش به دې سمجھ کې را نغلل بهرحال د دین مخ کی سمجھ دلایل تر ما ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قبر مبارک کی حیات ته دا اول نمبر زما سره قرآن مجید آیات دی قرآن مجید پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 100 آیات نمبر 154 پدې کې الله رب الجلال فرمایي ولا تقولوا او تاسو مو ویل من هغه چاته یقتلوا چې قتل شي فی سبیل الله په لار د الله کې صورت مو اموات مړه بل احیاء بل هم احیاء بلکې دیو ژوند دي پسبریان تر اوسه پورې حی نه پیژني د حجر شجر کانی والا حیات راوغلی په انسان ور پټ کې پتري جوړته پنجابیان وي دا داخلي د انسان د پاره د حیات دو معنی دي یا غرو په جسد کې دن یا درود جسم سره تعلق دغه ته وي په پوره دنیا کې د نبی د پاره د انسان د پاره د حی نه دینه بل معنا نن ز چیلنج کوم بزګران تر دین الله بل وخای د نیلوی څخه خپل خود سختره امت مسلمو په خلاف باندې جوړ کړ بل احیاء بلکې ژوند دي ولکن لا تشورون دا آیت نمبر 1 دویم آیت پیش کوم به استدلال وضاحت تر اعظم دویم نمبر مولوی صاحب سلورم سپار کې الله رب الجلال فرمایي ولا تحسبن الذين الک عقیده سے گمان مکوئی پاکستان باندې قتلوا چې قتل شوی دی په سبیل الله بلا الله کې سو اموات انجری عمر دي بل احیاء بلکې ژوند دي پجبریان او زینون کې بیا مشکل راتو د الله قران منلو ته دیرو الله ژوند دې خو رزق ورته ملوي نو الله فرمای عند ربي رزق رزق ورته الله طرف نه ملوي چې مشکل کې مغرزيږي ګوره په دې آیات کې ژوند هغه چاته ویل شوی دی بچا باندې چې فعل قتل وارد شوی دی او فعل د قتل نه په جسدي مثالی ورادیږي نه پرور باندې واردیږي هغه په جسم عنصری واردیږي نو بچا باندې چې فعل قتل وارد شوی دی ام دغه ژوند دی او دا سره ځان دا معرفت القرآن نه مونږ کاندې لوي دارون دیوان شیخ تفسیر دې ځان تفسیر د خزر آیات مجر آیات دل نه پیش کوم دارون دیوان شیخ تفسیر پیش کو دہلی کے مؤلف القرآن جلد صفحہ نمبر 224 وہ جمهور علماء کا مسلک ہے کہ شہداء کی حیات جسمانی ہے اس لیے کہ موت اور قتل کا تعلق جسم سے ہے اور یہی ظاہر آیات کا مفہوم ہے اس لیے کہ سیاق آیات شہداء کی خصوصیت بیان کرنے کے لیے اور حیات روحانی شہداء کے ساتھ مخصوص نہیں وہ تو عام مسلمین بلکہ کفار کو بھی حاصل ہے دامدر تراغیب تفسیر کے مسلم علماء دیوبند تو مزید پیش کو انشاءاللہ و مطالبہ کو مجھ خپل عقیدہ مرا کے جواب داورا کے بوسو کی وہ روز
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول اول ته د جسدي مثالی دا گزارونه بار بار کې د جسدي مثالی متعلق زما دا تذکره واخله اوس پورا دا خبره واوره چې به بار بار نه کې. دا کتاب مونږ لیکل د شاتیانو عقیده دی باندې ما د 605 علماء د اشاعتنا تقریز او دسختونه اخیستي دي. د هر عالم نه پدې ما دسخت اخیستل دي کې مونږ سلی کړی د جسم مثالی متعلق تذکره واوره. په دې مقام کې چې جسم مثالی زمونږ د کابرینو په کتابونو کې راځي نو دا د تطبیق د نصوص د پاره راځي او د بعض اعتراضات د دفع د پاره. دا به وګوري یو دا وګوره دی په جناب دا زما سره دی ندای حق دا خبره چې دی یوازې زما د خلیل نه راوځي و اشکال کا حل اشکال کی کئی حل پیش کی گئی ہے لیکن بیشتر توجیحات دل کو مطمئن نہیں کہہ سکتے. محققین علماء اور صوفیاء نے بھی اسی ترجیح دی ہے. بیان دی کہ اس طرح انبیاء اور بعضی کاملین کی ارواح وفات کے بعد برزخ میں مثال اور برزخی اجسام کے ذریعے حرکت اور نماز کرتی ہے. دائی لکلی دے اشکال سو عقیدہ ویم لګیا یم د الله بنده دا ودرته نه زه د علماء دیوبند کتابونو د انبار نه پیش کوم او ان شاء الله یو سترګه به دي جاړي مله به دي خان دي دا ګوره تا په طریقې د دلالت النصر وی کنه تا وی چې د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره پاغ مخکې مناظره کې ویلو چې د دې آیت کریمه په طریقې د دلالت النصر ثابت حیات او زمای ته وکیل کنه زما په دې خبره لري کنه خاموش کینا خاموش کینا اوس وکیل لګ وګورته کې د صبر دی وی دعوه دی وی جواب دی دعوه دی را نه کړه الله بنده کاغي مې ته پسر لیکلیو خو تا مسلک المنصور ته کتل نه شو وای خضر حیات صاحب داسې دویم حواله مې د قاضي شمس الدین صاحب د کتاب نه درکړې و لیکن دا یاد ساته د جسدي مثالی متعلق دا کوم خبره چې وکړه دا یاد ساته دا وګوره دا زما سره دی سوګ دی مجموعه الفتاوی د عبد الحی صاحب دې سلیکي وای اما ارواح الانبیاء علیهم السلام فتخرج من جسدهم وتصير مثل صورتها من المسك والكافور. دا جنابانو دا د صرف د نیوی سے وقیده نه ده نیوی سے د ټاپی مساته د استاد مشرانو موقف دی دا لک صبر وکړه دا زمان سر روح المانی ده په دې روح المانی کې جنابانو د سلی کې و اما جسد مثالی تعلقت به روح صلی الله علیه وسلم جسم مثالی دا غي د روح سره تعلق دی دا زمان استاد دور مشر دی فتوا شیخ نیلوی له مساته دا زمان سره تفسیری مظهری دی په دې کې ویل کی قلت وما ذكر في ارواح الانبياء انها تصير في مثل صورتها المسك الكافور يعني ان لها اجسادا كاجساد الانسان وعبرها بالمسك لتطيب ريحها وعبر المجدد عن تلك الاجساد بالجسم الموهوب وذلك يكون للانبياء دا موقف دا لچاله دا د دې مشرانو دی د دې سره شیخ الصدور را کومه بزرګانو ماشاءالله صحیح مراد دوسو ټکی سکوکی فريقهم ذلك لغورا وارواح الانبياء تخرج من جسدها ويصير مثل جسدها مثل المسك والكافور. دق عبارت می درته د سلور علماء نه پیش کو اول می درته وی جنابانو زما موقف څه دی پدې باندې تراتلې نشي دویم دی دا وی جنابانو چې تاسو دې دا وکی جواب دا وکی لیکلی کوئی میت ولی پدې کوئی کې نبی صلی الله علیه وسلم راغی کرانه کنه دا تاسو دې وګونو باندې ونه لګیدو بیا وی جنابانو دا جسد د دینه غره نه د اشکالاتو د حل لپاره خبره شوې ده او بیا جنابانو تفسیری مظهری کې اغي سو فرمایل چې د دې لپاره د نبی صلی الله علیه وسلم د تعظیم او د تکریم لپاره ولا دا اوصاف بیان کړل کوي یو ځل عبارت درته بیان کو بیا دی وی جواب داونه پیژنې ما درته وی الحمدلله د خپل مشر د شیخ سرفراز صفدر اصلي موقف نشي پیش کولای هغه مې درته مخه ته یو کتاب مې درته خرداو غوړې حیات انبیاء درته یادوم حیات انبیاء کی روح و جسم کی دننه منی دا سوق دے فوائد صفدریہ وہ ہم انبیاء کی حیات کے قائل سنگا کس حیات کے قائل مرنے کے بعد قبر میں اعادت روح کے ساتھ حیات کی عطا کی جاتی ہے تد اعادت روح نہ سمرا تعلق دا کم پر پڑا چې کله د تعلق نه حیات له حیات نه تعلق اخلي دا ګوره دا زما سره استابل کتاب دې خو ګورای دا مقام حیات دې ساده تعلق نه کم تعلق مراد دې خو ګورا دې کې دې لګي وای 327 صفحہ کے لکھی جنابانو وہ روح و بدن میں ویسا قوی تعلق قائم ہو گیا جو اس دنیا میں تھا پر دنیا کی روح جسم کی دنن او باہر
کوم قسم تعلق د الله باندې ادمانو حالت دی یو سوی دلته راته بل څه شروع کړی وي د مشرانو په کتابونو کې دی یو خبره ده استا خبره بل شان ده بل ما ته ته دا مناظره مباحثه کې ډاکټر خالد محمود صاحب وای مونږ وای چې روح په جسم کې دنه نه دی زم دا زمو موقف نه دی دا موقف غلط دی اوس د دلایلونو غلط ثابتوم او زه د دې دلایلو پرانا کې دا خبره ثابتوم چې دا حیات دنیوي دی کوم چې تاسو منې اسلام مشرانو منلې مخکې موږ یو تاسو د حیات دنیوي قایلې د دې نه چې د وزانو باسي او دې له نشراتله ته زه تعلق یادم ول استاد مشر چې دنیا ولا تعلق یادای کته زه چې تعلق یادم دا مشر چې تسکین الصدور کې د روح په جسم کې دخول مني په پوهې د صدریه کې دخول مني دا مفتی محمود په روح په جسم کې دخول مني او دا چې تسکین الصدور کې ساده مشر روح په جسم کې دخول مني مفتی فرید دی روح په جسم کې دخول مني محمود عالم صفدر کاړي دی روح په جسم کې دخول مني او ته چې نن ځان د خلاصولو لپاره د تعلق تافی یادې د آیات ساته دا ګوره دارک هدایت الحیران دی هدایت الحیران کې دا ستاره مشر لیکلی دي صفحه نمبر 288 کې سلی کې 244 کې لیکي وای دا تعلق چې ده بعض شارحین حدیث نے بعض حدیثوں میں تطبیق کے سلسلے میں تعلق روح جسد عنصری کا مختلف عنوان سے ذکر کیا ہے وای دا چې ده د تطبیق د نصوص د لپاره منل دي دله خو نه راځي نه مخکې مناظره کې د دې جواب کړل نه اوس کولای شي نه انده کې کولای شي زما موقف سره ما درته وی ګوره جواب دا هم دا درکړه چې ستاسو مشران روح په جسم کې دنه نه مني ضرور په جسم کې دنه نه منم د دې نه سوا جواب دعوه نه بیا د مفتی توصیف صاحب چې داسې مفتی توصیف صاحب داسې مفتی توصیف صاحب هغه باره کې بنور تذکرہ نه کوم خودم درته مفتی توصیف صاحب ال تراغله او ما ته وی چې د غصې په ټیم کې سړی هر څه یو بلته وي دا پکې راځي او کدي سي تاو پیر ګهر یو بلته څه ویلو تاو پیر ګهر یو بلته څه ویلو هغه ته چې د معتزلی او خارجي درته ویلې د ساجد نقشبندي سره ټلیفون باندې خبرې شي ما سره موجود دي تاسو ته خارجيان ویلي اوس ما درته وی چې زمونږ جواب دعوه دا ستاسو مشران روح جسم کې دنه نه مني موږ روح په جسم کې دنه نه دي او اوس دا وایم زمونږ عقیده بیا دا موږ وایو چې په هر انسان مرګ راځي دا تمني خو مرګ د بصورت د خروج روح سره د کتاب سوي چې لکه داسې ویلي زه استاد دا وایم دی وی دا معنا کول چې روح جسم نه وځي دا د جاهلیت معنا ده بیا خو ډیر په تیزی باندې ولګیرونه مېرونه ورکړل خدا په دې باندې نه برابرۍ دی وی دا معنا د جاهلیت ده زم ستاسو مشر د جاهلیت د زمانه سره ګرځيږي کنه بیا دې دا وی چې په دې کې چې نو دا خود مفتی کې بیت الله سے موقف ده نو دا زما سره سماع الموت واخله دغه جواب دلم در کوم په سماع الموت کې ستاسو مشر سوی وای جنابانو یو شی چې هغه ذکر کول وای جنابانو اس سے استدلال اور احتجاج کرنا اس حقیقتا اس کی تصحیح ہے یو شی دی ذکر کو بیا دې ور باندې رد ونه کو دا خبرې دلته ذکر کړي دا دغه حقیقتا تصحیح ده او دا ځان له احتجاج او استدلال ده دا ستاسو مشر دا خپل کتاب کې ذکر کړي بل څه دا خبره کوم دی وی روح د جسم نه وتل منل روح د جسم نه وتل منل وای دا د دې جسد نه حیات نه انکار دی او د جسد د حیات نه انکار وای دا توهین دی ولی په دې باندې ته پوه نشې کته په دې باندې وخوند ستړي علماء ما خپل راغلي ما ته مولانا صاحب ورسره بیا مونږ ته دې پته لګي چې حضرات وسمره وو کی خبره ده چې روح د جسم نه وتل منل روح د جسم نه وتل منل دا جنابانو غوي دا د جسم د حیات نه انکار د جسم د حیات نه انکار وای جنابانو دا څه شی دی دا توهین دی او بیا مې ته چانو شاه کشمیری سے وای چې د نبی صلی الله علیه وسلم توهین کول دا کفر دی دا ستاسو مشر کړي دی چا دی کتاب والا محمد حسن سے دا ټاکي چې د ماته ته مخ کې ویلو چې دا د سیټ ټکه چې خرابې دي اوس بل خبره دا کوم دا ولنې آیت کریمه وی لا تقول ما يقتل في سبيل الله اموات دا غینه چې تاسو ځان استدلالات کول صبر زړه ته اوس دا غینه مخ کې څه خبرې در کوم وخت کې ده مخ کې نه چې د غم در لکو چې علاج وشي دا علم الکلام د شیخ ادریس کاندهلوی وخت کې ده په دې کې شیخ ادریس کاندهلوی تفسیر دی راوچت کړو دیسل کی قرآن کریم میں شہداء کو زندہ کہا گیا ہے حلن کے بدن ان کا مردہ ہے قرآن کریم کی شہید تو میت ویلے شہد ہے حلن کے بدن یہ مرد ہے دا گورا دستابل مشر دے گورا تحقیق المتین دے پدی کی سل کی اب اس جسم عنصری کو مرد گمان کرنا گناہ کبیرہ ہے اید اللہ بندل تو شیخ ادریس کاندهلوی اسمان شیخ ادریس کاندهلوی زمانگا مفسر زمانگا مشر لک صبر کوئی سکرنی سارے گی دا گورا دا پدې کتاب کې ولیکل دا دنیوي ژوند دا دنیوي بدن چې دا مرده مړ دی
پدې کې استاد مشر ولیکل څوک چې دې جسم د شهید ته میت وای دا ګناي کبیره ده دی وای استاد مشر شیخ ادریس کاندهلوی سے ګناي کبیره کړی دا ستا کشر مولا وای یو خبره دا شو دیم دا عجیبه 40 دی دا د چا د شیخ قاسم نانوتوی سے دی کلی 164 صفحه کې بدن سے زندہ نہیں شہید کے جسد سر گندے نہ دے اس بدن کے حساب سے تم مردہ ہے ہاں جنت میں ان کو دوسرا بدن مل جاتا ہے دلتا استاد مشر دا ٹاپا پہ ولگوا چی دا گناہی کبیرہ کرے گا اور پدی کی سوئی جنابانو پدی صفحہ کی داخلی حوالہ میں بس گیا بھائی انشاءاللہ تاثر ٹیم در پدی کتاب کی سوئی پدی کی لتی وی دغه حدیث د مسلم اخستل او بیا د شهید د جسد نه د دې حیات نه انکار کول رافضیو کا طریقہ ہے دی وی دا ګوره دا مولانا محمد نور محمد تونسی دی سوی صفحه درته خایو صفحه نمبر 49 کې لیکي وی دا د رافضیانو کار دی د پنی شیخ قاسم نانوتوی سے رافضی دی اوس مې وی یو ځل لګ مخ کې بیا و دیم دا چې دا شیخ ادریس کاندهلوی دیم د جسد نه میتوالي قائل د پنځدار حافظي دي زم دا فتوی ستا مشران لګولي علماء دیوبند یو مقصد کې ستاسو دی بل اخلي دا زما سره ګوره بل کتاب دی عالم برزخ باندې رساله محتمم دارالعلوم دیوبند قاری طیب سے دې څه فرمایي ګوره پدې کې دې فرمایي وای جنابانو گویا شهدا کو تو بدن بھی اس عالم کا دیا جاتا ہے شہید کا پارے جسم مثالی منو پسبا نمبر 12 کی ویلی پسبا نمبر 11 کی ویلی اور یہ ارواح طیبہ اپنی ان برزخی اجسام کے ساتھ ان میں بصیرہ کریں گے دیو جنابانو دید پارے جسم مثالی دے تحقیق المتین دا یو حواله من بس وحدان سے دوڑ ترنو والا خطر وسه پوری یقین وک الله گواده د ناظرین بګور چې تر سر موضوع ته راځي بس صرف هغه سی بیان غونته کې بریلیانو سره زموږ مناظره او اشتهارات تر پیدا کړو دیم ټول قصه باغی بوتله ما ورنه ته پوسو کو چې تجسد نبی نه غني ځانه دغه شپېلې کول کې دا ورېدل نه یلکه د څومره توهین عقیده ما ورنه ته پوسو کو چې تا التما عبارت پیش کو دا بیا وګوره رسالت اور نبوت دراصل روح کی صفت ہے نہ جسد عنصری مار روح کی اور موت کا روح کے ساتھ کچھ تعلق نہیں یعنی روح نہیں مرتی تخو نبی نے سر جسم منی نہ روح منی روح باندې مر راځي را ستاپنس د نبی د پر سر مرستنه تر خپل مسلک مطابق خپل اصول برانه کافر نه ته څنګه خبرې کړه مسلې زمانه پټه سترګې پټې کې د تجمانه دی اورېدلې ا کوتره چې بشوګر سترګې پټې کې شهادت کې پر اخرانه شي د مغه حالت ته غري درې ما ورته ویل جواب دا ورکړ جواب دا و مې درلو کوی نه مې بابا حیات النبی تر سره راځي نه ته کوم کوم شروع سره په دغه یادرو تاسو سره مناظره شوې ده دلته کې ځاله مړی مرو بس په دې خبره شوې ده بیا ما ورته ویل چې دنه بهتر جسم د پنځپیرانو د ګستاخی ځانه پښپېلې کوتر په شان سترګې بندې کړې به دې راځي د غریب حیات دنیوي حیات برزخی نه پیژني حیات دنیوي ظاهري ژوند چې کوم په دنیا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم شوی مر راغله ده د دین وروسته کرو په جسم کې دن نه ده هغه برزخی تعلق ده هغه برزخی تعلق ده کرو د جسم نه بهر ده هغه سره تعلق ده هغه برزخی یاد ده دنیا ته یاد نه ده پته نه لګي ته په دې پوهیږي کنه داستان دی لوی صاحب سوئی دستانی لوی سے وہی نہیں ہے جلے ایک صفحہ نمبر 96 کی اور موت کے وقت سے قیامت کے دن تک کے وقت کو برزخ کہتے ہیں جو او بیامت کی وہی اور آخرت کا درمیانی زمانہ جو موت سے روز نشور قیامت تک کا ہے دے پخپلا مانی بل درم سے وہی موت و قیامت کے درمیانی زمانہ یہ جگہ کا نام ہے دے گورا دے وہی چکل مر رہا ہے قیامت پر یہ زمانے تو ہوئی کہ پتی کے روح دے جسم سر تعلق دے کہ روح جسم کے دن دے دا برزخی حیات دے پتن لگی تو برزخی حیات پیجنے کہ نہ پیجنے نوے تا تر اولانا سبق شروع کو بدیزی کی بیا مولوی صاحب صرف ټایم ډکې دی وای دا جسدي مثال تمره چل ولې وکوي زما موقف نه ده پلان کې لیکل صوفي کرامو ته تر اوسه پر مشرکان نن راغه قران پرې خو دو حدیث پرې خو دو دا ویلم نشي شرم نه ده زما کې ده پلان کې لیکل پرې د پلان کې خپل مسلک وې ته ولې شرمېږي او بیا صوفي کرام نن اق شرک لا ټول مر جسد شرک وایو نن دا کې د اثبات د قرأ اق زي تلاس ورچي دویم نمبر دی وای دا خو هغه جسدي مثال د تطبیق او د په اعتراضات د په اعتراضات په هغه ذکر چې جسم منصوري وسوځي ختم شي پیغمبر جسم پروغ دل تر تطبیق د اقوال سمانه ال تر د پر اشکال ستا په نسبت پیغمبر جسم مخاوري شوی نعوذ بالله بل کفر خبره کېدلتي بیا وی جو هغه نه مخ کې وای یرا مفتی توصیف صاحب کوئی خبره وکړي خو زمازي درغه به پټ دلا سم خیر شي کوسي بڑا بھی خبرو ته سوچ کو به اور بسرس دخل خاط دیا بیا ما ته وای مسلک المنصور ګوره دروغ مو وایا
وای ته ویل چې مسلک المنصور خو بل چا کول نقل کړي چې ما ورته ویل چې دوړو کې تضاد نشته هغه د مرګ معنی کوي د حیات معنی کوي بعد الوفات برزخی حیات چې برزخی حیات کې روح د جسم نه جداواله نشي راتله کسو کې راولي د توهین کې د متکبت الله سي عبارت مونږ وایو د مرګ نه رستا د روح د جسم نه بيخي کلی طور تعلق هر څه ختمول د بالکل مناسب د توهین دی اگر مرګ تاریخ کې د حیات تاریخ کې په دوړو کې تضاد پیدا کوي دوړو موضوع سره یو نه دا تضاد د کوم طرف نه راځي بیا وای کاندهلوی بابا لیکلی مال استدلال پورا کړل نو مخکې نه جواب ورو پلان کې خلک وای په سوال لپاره نه جواب تر وکړو زما خبره خو اوري چې پورا کوم به جواب وکړه وای کاندهلوی صاحب لیکلی چې بدن مرده اپ په اعتبار د دنیا سره مرده په اعتبار د برزخ سره حی نه په دې کې څه تضاد دی او چې کوم ویلي دي چې یاره دې ته څوک مرده وای دا توهین کوي دا په اعتبار د برزخ سره او څوک چې وای دا منډه بدن هغه په اعتبار د دنیا سره موږ ته بار بار رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا کې مر راغله ده په اعتبار د دنیا سره مېد ګرځیدل ده البته کم تعلق تصرفات چې موږ منو کم تعلق منو کم دخول منو دا ټول برزخی دي د برزخ معنی درته ما بیان کړه امید ساتم چې بیا په دې موضوع باندې را نشي ما دلایل خپل پیش شروع کړیو دوه آیاتونه مې پیش کړیو دا غي دلان نه مولوی صاحب اول نمبر خبره دا وره ما ویل چې شهید او د قران د نص په مقابله کې پلان کې لیکلي ما ټول چې قتل په بچا ور چې وره په جسم منصوري حیات هم دقه تحصیل لیکن قران کوم دقه وي او دی وی پلان کې لیکل د قران په خلاف باندې چې کتابونه د الله بندر سره پاره پیش کړي دویم نمبر ځای ترازم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زما سره مولوی صاحب دویم نمبر کتاب د استدلال دا مولانا ادریس کندهلوی سیرت مصطفی کی ملکی دی وی حالانکہ مقصود آیت سے شہداء کا امتیاز اور ان کی خصوصیت کا بیان ہے جو ان کے ساتھ مخصوص اور دوسرے میں وہ خصوصیت نہ پائی جائے اور ظاہر ہے کہ وہ خصوصیت اور امتیاز حیاتی جسمانی ہے اور بعض علماء ادھر گئی ہے کہ اس پورا مولانا صاحب دیتے ہوگا دی وی خصوصیت الگ ہے جسمانی دی وی بدن مرده ہے وستو ګوره د پخوالو کې د ذات دی کنه کندهلوی صاحب یو خبره کوي دی ور بل معنا راو باسي دریم نمبر مولوی صاحب زما سره فتح الملهم دی دی ور نه اعتراض کې الله موسبري ان الانبیاء افضل من الشهداء والشهداء احياء من درهم فكذلك الانبیاء انبیاء شهدا ژوند دي نو انبیاء کرام په طریقې اولاد سره ژوند دي ځکه چې د شهدا د مرتبه انبیاء د وجنه حاصل شوی دا نو هر کله چې دی ژوند دي شهدا انبیاء کرام په طریقې اولاد سره ژوند دي دا مولوی صاحب دا زما سره د نووي شرح مسلم دی جلد 1 صفحه نمبر 94 دیم وی انهم كشهداء بل افضل منهم وشهداء احياء عند ربهم دی وی انبیاء شهدا نو غره دي شهدا ژوند دي انبیاء په طریقې اولاد سره ژوند دي دا نه اوتار دی مولوی صاحب دیم په صفحه نمبر 295 باندې لیکي دیم په صفحه وردن في كتاب الله في حق الشهداء انهم احياء يرزقون وان الحياه في متعلقه بالجسد فكيف بالانبياء يونس دا آیات جسمانی دي چې شهید ژوند دي نبی په طریقې اولاد سره دا ستا مولا لیکي وی د دې آیات نه مسالکونو د شهدا او حیات په عبارت النصر او د انبیاء حیات په عبارت النصر او ستا بل مولا د بل مولا دې د لیکي وی د انبیاء حیات په د شهدا او حیات په عبارت النصر د انبیاء په دلالت النصر او نیدلوی دي لیکي دیم دي لیکي وی د دواړو منکر جس طرح سارے قرآن کا انکار کفر ہے دغه سره عبارت النصر د خپل مسلک د خپل مولانا په نسبت باندې کافر دي چې نه پاسيږي او دریم نمبر مولوی صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند دیم دی دا ول زما سره اول نمبر بخاری شریف د دې جلد نمبر 1 صفحه نمبر 119 روایت ده عائشہ کان النبی صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی اللہ فرمائی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقول فی مرض الذی مات فيه یا عائشہ ما ازال اجد الطعام الذي اكلت بخيبر فهذا اوان وجدت انقطاع ابر من ذلك ام المؤمنین ته ویل اگر خیبر په موقع کوم زار ما خورلی دا غیر وجه زما شهادت واقع کی دا زما سره عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ لس قسم خوري عن عبد الله روایت عبد الله بن مسعود قال لان احلف تسعا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل قتلا احب الی من ان احلف واحده انه لم يقتل دوی زنه پیر په قسم خورم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شهید دغه منډه وذلك ان الله عز وجل اتخذه نبيا واتخذه شهيدا هذا حديث صحيح على شرط الشيخ ولم يخرجه دا زما سره مستدرک صفحه نمبر 275 جلد نمبر 3 نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند نبی علیہ شهید هم دی او نبی هم دی په عبارت النصر هم نبی علیہ السلام حیات ثابت بدل دی قرآن دلالت النصر له مخیر اورو ته عبارت النصر معنا اول ختم کړه دلالت النصر بروز دلال شو نبی ژوند دی په دا دوه آیاتونه زما سره دریم نمبر دلیل تزم دا زما سره دریم نمبر آیات دی قرآن مجید او دستانی دی حق سوئی اے د خپل مسلک واورا ندی حق جلد 1 صفحہ نمبر 26 دیوی شہداء پر زندوں کا اطلاق ہو سکتا ہے مگر انبیاء علیہ السلام پر زندوں کا اطلاق نہیں ہو سکتا دی پنځپیرانو د انبیاء سره دومره گستاخی ده شهید خود ژوند دی لیکن په پیغمبر ته ژوند اطلاق نه کیږي ان لله و انا الیه راجعون
دا صفحه نمبر 26 دویم ایډیشن نه وړاو کړه د عبارت دا دریم نمبر آیات سے پیش کوم مولوی صاحب یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنان لا ترفعوا اصواتکم موج تو आवाजونه خپل فوق صوت النبی د پاسه د आवाज د نبی علیہ السلام نه ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم انتم لا تشعرون تاسو خپل आवाज د نبی علیہ السلام د आवाज مر پاسه کوي څنګه چې یو بل ته بزور خبرې کوي دغه سم کې اعمال هم برباد شي دا حیات چې څنګه مولوی صاحب توجه غواړم څنګه چې نبی علیہ السلام په ژوند کې आवाज په زور کول دا جایز نه دغه سي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزي مبارک سره आवाज په زور کول دا جایز نه تمام جمهور مفسرین او محدثین او متکلمین او فقهاء استدلال کړي وجه ځکه نبی علیہ السلام په خپل قبر کې ایره زبستا سره معتزله هم ته کار نه کوما ما ویلو د اکابرین دیوبند عبارت په بشک معارف القرآن د دې صفحه نمبر مولوی صاحب 848 د ان حضرت وسلم کا احترام آپ کی حیات مبارک میں تھا اس طرح کا احترام و توقیر اب بھی لازم ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں حی زندہ ہے داوی وہی دا چا مسلک گیا کبیر دیوبند سے ہوئی اور جس طرح کہ آپ کی دنیاوی حیات مبارک میں لا تجهروا له بالقول کے حرمون مانیت تھی اس طرح اب بھی ہے دا کبیر دیوبند دی مولوی صاحب دویم نمبر فضائل د شیخ اے تبلیغیان هم لیکلی دي فضائل حج کم تبلیغان نه چدو کور کوي دیم لیکي مولوی صاحب په صفحه نمبر 135 باندې وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا معاملہ ہونا چاہیے جو زندگی میں تھا اس لیے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے اور آیات پیش کی ولی دلیل تر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی مولوی صاحب دغه استدلال مولوی صاحب دې دلان دي هغه مزید کوي دا زما سره وقت شفاء السقام دی وی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نظریه ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایي لا ينبغي رفع الصوت على نبي حيا وميتا اور عائشہ رضی الله عنها فرمایي یو کس التم میخ تکو جواب اور لا تؤذوا رسول الله نبی علیہ السلام ته تکلیف مو رسوي دغه مسلک د علی رضی الله تعالی عنہ دغه مسلک د عمر فاروق قبحك الله یو کس د روزي عمر سر بزرگ ول الله دې برباد کړي پنځ بیرو ته عمر فاروق خیریم کړي رضی الله هغه خیر واحد ذکر زید ناراضي او سلك وهذا مما يدل على انهم كانوا يرون انه عين دی دا دل نبی سے مخبل قبر مبارک کی حیات تے ذکر دل سو میر تک والو ته پرې خدا ذکر دل سو خبرو ته پرې خدا ابو بکر صدیق عمر فاروق تاسو ټول تخیری کړی نبی اعظم قبر کی حیات نه باندې دغه کافرانو او کله یقین وکړه مسلمانانو کې چا کې نشته زبیا مطالبه کوم مولوی صاحب عقیده تراشه راغی تخ تم کوا د برزخ بار د ادم یاد د کسی پرنګ زمسته یو حل شوی دي ما درته ویل ز برزخی تصرف منم برزخی ادم منم برزخی تعلق منم دنیوی نه تعلق منم نه ادم منم نه تصرف منم بیا ما په حیات دنیوی برزخی کې د فرق وایو مولوی صاحب هغه دوه نظریه منظور نظر وسه دې کومه